أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. د دې سورت نوم سورة الفاتحه مکی سورت دی. په دې کې 25 کلمات دي او 113 حروف دي او د دې نوم الکتاب دی. په یو روایت کې د حضور صلی الله علیه وسلم یو روایت مبارک دی، په هغه کې فرمایي چې الحمدلله رب العالمین. دا ټول سورت دې ته القرآن ویل کېږي. د یو بل روایت مطابق دې ته سبع المثانی هم ویل کېږي او د یو بل روایت مطابق د دې نوم سورة الشفاء هم دی او د یو بل روایت مطابق دې سورت ته سورة الرقیہ هم ویل کېږي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې سورت نوم اساس القرآن دی او اساس القرآن ورته هم ویل کېږي. سفیان بن عیینه رحمه الله فرمایي چې د دې سورت نوم سورة الواقعہ ورته هم ویل کېږي. او دغه شانتي یحیی بن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې د دې سورت نوم کافیه دی او دې سورت ته سورة الصلاة هم ویل کېږي او سورة الکنز ورته هم ویل کېږي. د دې سورت مختلف نومونه دي او په مختلفو نومونو سره یادېږي. سورة الصلاة ورته ځکه وایي چې د مونځ په ابتدا کې چونکې دا سورت ویل کېږي نو دې وجې نه دې ته سورة الصلاة وایي. او الکتاب ورته ځکه وایي چې یا القرآن ورته ځکه وایي چې د دې سورت نه چونکې د قرآن مجید ابتدا شوې ده نو دې وجې نه دې سورت ته الکتاب القرآن. بله وجه دا لیکلې شوې ده چې سبع المثانی ورته ولې ویل کېږي. په دې کې شپږ آیات دي نو دې سره اووم آیات چې کوم دی نو هغه بسم الله ده، ځکه ورته سبع المثانی ویل کېږي. دې ته سورة الشفاء هم ویل کېږي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو پیرا مار اوچیچو یو کس مار اوچیچو ټکی ولا ورکو نو هغې په دا سورت مبارک وي نو دې سره الله پاک هغې مریض ته شفا ورکړه. دغه شانتي د قرآن مجید ابتدا د دې سورت نه شوې ده نو د دې نه مخکې چونکې بسم الله راغلې ده نو دا بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم د دې مونږ ته یو تعلیم الله پاک راکوي او د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې هم دا خبره موجود ده. د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو نه مخکې مونږ له الله پاک دا تعلیم راکوي چې تاسو یو کار شروع کوئ نو د کار شروع کېدو نه مخکې زما نوم اخلئ او زما په نوم باندې کار شروع کوئ نو ستاسو هغه کار به کاملي ناقص به نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم هم دا حدیث مبارک فرمایلی دی چونکې یو ډېر لوی ذات چې هغه د خپل کتاب د خپل کلام ابتدا د خپل نوم نه کوي نو مونږ عاجزان بندگان مونږ له هم پکار دی چې مونږ یو کار کوو د هغې ابتدا مونږ د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکړو. د دې نه مخکې تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په مونځ کې او چې عام مونږ تلاوت کوو چې کله مونږ په لومړي ځل باندې تلاوت شروع کوو نو اعوذ بالله تعوذ ویل پکار دی، بیا بسم الله یعنی تسمیه ویل پکار دی.
او دغه شان چې مونږ هم شروع کوو نو پړم بزل باندې چې کله مونږ مستودریږو نو سنت طریقه دا ده چې مونږ دی اعوذ بالله او بیا بسم الله او بیا د مخبل قرات شروع. البته د کې یو بل مسله ده چې کله مونږ تلاوت په منځ کې بند کو یا چې دی نو دغه شانتي مونږ له صورت مخې لراشي صورت ختم شي بل صورت شروع کی نو په هغه ځای کوم صرف بسم الله ویل پکار دي اعوذ بالله ویل پکار نه دي. د تلاوت د آدابو خلاف دي. بل خبره دا ده چې بسم الله دا د قران مجید یو مستقل آیات دي. دا د قران مجید یو مستقل آیت دی. نو موږ پکار دادی چې یو سړی به ودسي نو هغه پکار دادی چې هغه د بسم الله په یو کاغذ باندې لیکل شوی یا د قران کې لیکل شوی نو هغه له ګوت وړل نه پکار یا یو سړی چې دینو جنبی دی د غسل په حالت کې نو هغه هم پکار دادی چې هغه د بسم الله له ګوت نه وړي دا کې وجه دا چې بسم الله د قران مجید یو مستقل آیت دی. اگر چې په دې کې بیا اختلاف دی چې آیا دا د سورت چې کوم مخکې سورت دی دا د هغې آیات دی او که نه دی په دې کې بیا اختلاف دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک رحمهم الله او د هغې چې کوم ملګري دي هغې وایي چې بسم الله نه د سورې فاتحې یو آیت دی او نه یو بل د یو سورت آیات دی بلکې دا ځان له مستقل یو آیت دی. او دغه شانته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عباس بګنيشته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنهم او دغه شانته پتاویینو کې حضرت عطا حضرت طاووس حضرت سعید بن جبیر او حضرت مححول او حضرت زهري رحمهم الله دی وی چې بسم الله د هر صورت په آغاز کې یو مستقل آیات دی سیوا د سورې براءت نه چې سورې براءت کې د دې په شروع کې بسم الله نشته. دې کې دا مسله هم یاد ساتئ چې مونږ کله تلاوت شروع کوو یعنی د تلاوت آغاز کوو او مونږ د سورې براءت نه کوو نو بیا مونږ اعوذ بالله بسم الله دواړه وایو ځکه چې دغه وخت کې مونږ د اعوذ بالله بسم الله تلاوت دپاره وایو د سورت دپاره نه وایو. همدغه شان دی مونږ روانو تلاوت کو او مونږ له سورې برات ته ورسېدو د اوس مونږ له پکار دی چې هلته کې چونکې بسم الله نشته نو دې وجې نه مونږ له بسم الله ویل نه دي پکار او که یو سړی بسم الله ووایي نو دا د ادب تلاوت هم خلاف دي او په دې باندې ګناه هم ده. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه مذهب پکې دا دی چې د هر صورت په اول کې بسم الله یو مستقل آیت دی او په صورت کې دا داخل نه دی یعنی ځان له آیت دی په صورت کې دا آیت داخل نه دی بلکې بسم الله ځان له آیت دی او د صورتونو بیا ځان له آیت نه دی. کوم تاسو وګورو نو چې کله صورت شروع کیږي نو هغه لکه مثلا دا دلته کې لیکل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم بیا لیکل شوی دی الحمدلله رب العالمین نو آیت نمبر 1 دا شروع شو الحمدلله رب العالمین خدا بسم الله د صورت جزء د صورت آیاتو د بیا بسم الله د آیت نمبر 1 لیکل شوی الحمدلله تبع آیت نمبر 2 لیکل شوی خو بسم الله ځان له مستقل یو آیت دی نه دی وجه نه دی حکم هم دا چې دی لږه به ودسه سړی او جنبي سړی غوستي سړی به د لګوت نه وړي. سوره فاتحه دا مکی سورت دی. سوره فاتحه مکی سورت دی. پدې کې ابن عباس او قتاده ابو العالیه رحمهم الله فرمایي چې دا سورت مکی دی. نمبر 2 ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او مجاهد رحمه الله عطا ابن يسار رحمه الله زهري رحمه الله فرمایي چې دا سورت مدنی دی. دریم قول به کې دا دی چې دا نیم سورت مکه کې نازل شوی دی او نیم سورت چې دی مدینه کې نازل شوی دی. خدا قول ډیر زیات شاذ دی. د دې سورت سره دغه نشته. د دې دا چې کوم دریم نمبر سورت دی د دې پوخ ثبوت او دلیل نشته. څلورم قول به دا دی چې دا سورت یو بیا په مکه کې نازل شوی دی او دا غي د پس بیا په مدینه کې نازل شوی دی. خدا قول هم ټیک نه دی شواهد به نشته. نو صحیح قول دا دی چې دا سورت فاتحه دا مکی سورت دی
او د دې چې دینو و آیات دي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله. ټول تعریفونه الله لري. ټول تعریفونه الله لري. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقاتو او دغه شانتي د دوانو جانونو دي. الحمدلله دای مخکې ولې وروړو؟ د قرآن ابتدا د الحمدلله د ولې وشوه؟ په دې کې مونږ ته یو تعلیم دی، یو سبق دی چې کلم تاسو دعا شروع کوئ نو تاسو په هغه کې لومبي د الله پاک تسبیح او تحمید بیانوي. په دې صورت کې دا لومړني درې آیاتونه چې کوم دي دا دعا ده. ورپسې څلورم نمبر آیات چې کوم دی نو دا هم دعا ده او هم چې دی د الله پاک نه د الله پاک ثنا ده او د الله پاک د دعا غوښتل دي. ورپسې چې کوم درې آیاتونه دي په دې کوم د الله پاک نه دعا غواړي بنده. نو موږ له دې کې تعلیم دا دی چې تاسو کلم دعا غواړئ تاسو لومبي د الله پاک صفات نمونه اخلي، د الله پاک بړای بیانوي، د هغې نه پس چې بیا دعا شروع کوي. نو دا لومبني درې صفتونه چې کوم دي درې آیاتونه دا د الله پاک صفات دي، د الله پاک بړای ده. الحمدلله الحمدلله ټول تعریفونه الله لري دي. په ټولو تعریفونو کې هر یو څیز راغی. مثلا زه په دې وخت کې د قرآن تلاوت کوم یا د قرآن تفسیر کوم نو دا هم د الله پاک یو نعمت دی، د الله پاک توفیق دی چې زه د خپل کلام د کینولم او د خپل کلام ترجمه او د خپل کلام تفسیر زما د خلینه ادا کوي او زما د خلینه چې دی د هغې تفسیر بیانوي. نو دا هم د الله پاک یو نعمت دی. په دې باندې زه یم چې الحمدلله. دغه شانتي د دنیا هر یو څیز چې هغه حیوانات دي، نباتات دي، جمادات دي، دنیا ازمکه ده، اسمان دي، ستوري دي، سیاري دي، د دنیا هر یو څیز چې کوم دی داسې هر یو څیز راوالی دا هر یو څیز چې دی نو د الله پاک حمد بیاني، تسبیح بیاني، د الله پاک عبادت کوي. او دغه شانتي د الله پاک حمد و ثنا بیاني. رب العالمین رب په لغت کې تربیت او پرورش کولو والا ته ویل کېږي. او دا لفظ چې دی دا صرف د الله پاک د ذات لپاره خاص دی. یو انسان ته بغیر د اضافت نه رب وي نو دا ګناه کبیره ده، حرام دي. یو سړی د مال مالک ته تو د رب المال وي نو خیر دی. بغیر د اضافت نه به انسان ته رب نه وي نو دغه شانتي رب چې کوم دی هغې ته ویل کېږي چې دی د هر یو کس پوره خیال ساتي او د هر یو کس پوره پرورش کوي او د هر یو کس پوره مرسته مدد کوي. نو چونکه په انسانانو کې او په جناتو کې د دنیا په ټولو مخلوقاتو کې دا ماده نشته، دا جذب کې نشته چې هغې د هر چا پرورش وکړي او د هر چا چې مرسته وکړي، د هر چا مدد وکړي، د هر چا تربیت وکړي او هر چا له روزي ورکړي. دا په انسانانو کې نشته. یا دې وجې نه چې موږ یو انسان ته د دې اضافت کوو، بغیر د اضافت نه موږ انسان ته رب نه وایو، خامخا به هغه څه اضافه. مثلا د یو کس غلام د غلامانو مالک دی نو رب الغلام به وایو. یو سړی د ډېر مال مالک دی نو رب المال به ورته وایو، د مال مالک. نو دغه شانتي الله پاک چې دی نو رب العالمین د دواړو عالمونو او د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی.
عالمین د عالم جمع ده او عالم په خپل باندې جمع ده. د عالم واحد نشته، د عالم واحد نشته. عالم څه ته ویل کیږي؟ او د عالم واحد نشته. عالم کې دنیا زمون چې کم د دنیا څومره سيزونه دي، ځمکه، اسمان، ستوري، سپوږمۍ، نور، اوبه، نهرونه، سمندرونه، هر یو د دنیا هر یو سیز، ونې بوټي، هر یو سیز چې دی دا په عالم کې شامل دی، ته عالم ویل کیږي. زید بن اسلم ابو حمیس رحم الله فرمایي چې هر یو روح والا سیز ته عالم ویل کیږي، چې په کوم سیز کې روح دی هغه ته عالم ویل کیږي. دغه شانتي ابن مروان بن حکم عرف جعد بن دغه دې چې دی نو دغه یو لقب دی حمار، دې په دې باندې مشهور دی. او دا چې دی نو د بنو امیه په خپل زمانه کې خلیفہ پاتې شوی دی. دی وایي چې الله تعالی 17,000 عالمونه پیدا کړی دي، 17,000 عالمونه چې باغې کې زمونږ دا عالم هم یو عالم دی. دغه شان ابو العالیه فرمایي چې د انسان دا په خپل باندې ځان له یو عالم دی، جنات ځان له یو عالم دی. او دغه شان دین علاوه الله پاک اتل زرع یا سوال زرع عالمونه نور پیدا کړی، سوال زرع عالمونه نور پیدا کړی دي. لکه څنګه چې موږ وایو چې الله پاک 18,000 مخلوقات پیدا کړی دي، دا انسان هم دا 18,000 مخلوقات کې یو مخلوق دی. نو دا بعید نه ده چې الله پاک داسې نور عالمونه پیدا کړی وي چې په هغه کې زندگی هغه خلک تیری، هغه خلک چې دی د هغه ځای مطابق، د هغه هوا مطابق، د هغه اوبو مطابق، د هغه رشته مطابق خپل زندگی تیری. او دغه شانتي جمهور رحم الله فرمایي چې 1000 امتونه دي، 1000 امتونه دي، 600 په اوچه باندې دي، 600 امتونه په اوچه باندې دي، او 400 امتونه دا په لمده باندې دي. وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي چې اتل الزرع عالمونه دي، اتل الزرع. او د دنیا دا ټول مخلوقات چې کوم دي دا د هغې نه یو عالم دی، یعنی دا دنیا ځان له یو عالم دی، او د دې نه علاوه 17,000 مسلمان عالمونه ځان لري. نو د الله پاک د علم او د الله پاک د طاقت نه دا چې دی نو باید ودا الله پاک ډېر لږ عالمونه پیدا کړي دي. زمونږ دا نور راواخلې، زمونږ سپوږمۍ راواخلې، زمونږ د ځمکې نه په څو چنده باندې غټه ده، څومره وزن زمونږ د ځمکې نه سیوا دي. دغه شانتې زهر راوالې چې څومره مریخ سیاره راوالې، غټه غټې سیارې دي زمونږ د ځمکې نه په څو چنده باندې غټې دي. نو دا عالمین چې کوم دي نو دا دې کې دا قولونه دي. بعض علما فرمایي چې 18,000 عالمونه دي، بعض علما فرمایي چې 14,000 عالمونه دي، بعض علما فرمایي چې 17,000 عالمونه دي. او حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عالمونه 40,000 دي. حضرت امام مقاتل رحمه الله نه منقول دي چې عالمونه 80,000 دي. قرطبي دا روایت نقل کړی چې عالمونه 80,000 دي. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم دا دواړه د مبالغې صيغې دي. رحمان دم د الله پاک صفت نوم دی، او رحیم دا د الله پاک صفت نوم دی. رحمان دا الرحمن الرحیم ډیر مهربان، الرحیم ډیر بخښونکی دی. الرحمن او رحیم الرحمن مطلب دا دی، د رحمان معنی دا ده چې الله پاک په دنیا کې په ټولو انسانانو باندې
په هر یو سیز باندې مهربان دی. د دې دلیل د یو بل ځای نه ملاویږي په قرآن مجید کې. الله پاک فرمایي الرحمن علی العرش استوى. نو دا استوا دا لفظ چې کوم دی دا ټولو بندګانو ته شامل دی. الله پاک په دنیا کې په کافر باندې رحم کوي او په مسلمان باندې رحم کوي. کافر ته وګوره الله پاک ولې رزق ورکوي، الله پاک ولې روزي ورکوي، الله پاک بارانونه راوړي، دغه شانتي نهرونه ورته جاري کړي دي. دغه شان مسلمانانو ته وګوره الله پاک ولې رزق ورکوي، الله پاک چې دي نو بارانونه پرې راوړي. ځمکه د ټول لپاره یو شانتي ده، اسمان د ټول لپاره یو شانتي دی، اسمان او دغه شان نور د ټول لپاره یو شانتي دي، سپوږمۍ ټول لپاره یو شانتي ده. بلکې کافرانو الله پاک د مسلمانانو نه زیاته ورکوي. نو الله پاک په دنیا په اعتبار سره الله پاک چې دی نو رحمان دی، چې په ټولو باندې مهربان دی او د رحم ټولو خلکو ته عام دی او شامل دی. الرحیم ډیر بخونکی دی، ډیر بخونکی دی. ظاهره خبره ده چې د بخشش لفظ د چا لپاره راځي، یا بخشش د کومو خلکو کېږي، بخښنه د کومو خلکو کېږي. د رحیم دا صرف چې دی نو د آخرت سره خاص دی، د قیامت د ورځې سره خاص دی. د دې دلیل هم د قرآن نه ملاویږي وکانه بالمؤمنین رحیما، چې د قیامت په ورځ به الله پاک صرف د مؤمنانو سره د بخشش او د مغفرت معامله کوي. او دا بخشش او معامله هم د بعضې خلکو دپاره وي، د هر چا دپاره به نه وي، د بعضې مسلمانانو دپاره به وي، د ټولو مسلمانانو دپاره به نه وي. نو د قیامت پر ورځ به کافرانو دپاره خو د رحیم د قیامت پر ورځ کافران د رحیم لفظ نه بالکل بار دي. باقي چې کوم مؤمنان خلک دي نو په هغې کې هم الله پاک چې چا سره وغواړي د رحم معامله به کوي، چا سره ونه غواړي د رحم معامله به ورسره نه کوي. هغه بیا د الله پاک د ذات سره چې دا خبره خاص ده چې هغه د چا مغفرت کوي او چا مغفرت نه کوي. نو الرحمن الرحیم ډېر مهربان، رحیم او ډېر بخونکی دی. مالک یوم الدین، مالک دی دروازې د قیامت، دروازې د جزا. مالک د ملک نه مشتق دی، په یو څیز باندې داسې قبضه چې په هغې کې د تصرف جایز حق ورته حاصل وي. مثلا زما کور دی، زما جومات دی، زما مدرسه ده، ذاتي وقف نه، زما ذاتي جومات دی، زما ذاتي مدرسه ده، زما ذاتي کور دی، یا زما ذاتي ځمکه ده، نو زه په هغې کې هر څه کولی شم. مثلا زما ذاتي کور دی، زه په هغې کې ټیل هم لګولی شم، ماربل هم لګولی شم، زه هغه نوارولی شم، زه هغه سمولی شم، زه هغه هر څه ورسره کولی شم. نو همدغه شانتې الله پاک مالک دی دروازې د جزا، یعنې دروازې د قیامت. ولې دلته کې بیا یو سوال راځي، سوال دا دی چې الله پاک دا وایي چې مالک یوم الدین، مالک دی دروازه د جزا. نو دې کې دا سوال راځي چې ولې الله پاک د نور ورځو مالک نه دی؟ په دنیا کې چې دا کوم وخت تېرېږي الله پاک د مالک نه دی؟ جواب دا دی چې الله پاک د دې هم مالک دی، خو په دې کې الله پاک لږ شانتې کې ملکیت د انسان له ورکړی دی. لږ غونډه کې ملکیت الله پاک د انسان له ورکړی دی چې انسان ما تعالی وخت درکو، وخت مې درکو، 80 کاله، 70 کاله، 80 کاله، 100 کاله، 50 کاله، 40 کاله، 20 کاله، او تعالی ما په ملکیت کې دنیا درکړه. اوس دنیا تعالی ما اختیار درکو په دې کې چې ته په دې کې هر څه کولی شي. که ته په دې کې تعالی ما مال درکو په ښځه کې استعمالې ستا پورې منحصره ده، او که په غلط ځای کې استعمالې نو تا پورې منحصره ده. خو د دې به حساب کتاب بیا وروسته ورکوې، خو په هغه حساب کتاب کې بیا ستا ملکیت نه وي، او نه په هغه ورځ او نه په هغه وخت کې ستا ملکیت. تا له خو ما وخت درکړو، ته د وخت مالک یې،
تعالی ما دنیا که د دنیا مالک ځمکه ملک د ځمکې مالک د مال مالک دغه شانتي د هر چا سره د معاملات شته د خپل دکان مالک د خپل کور مالک دغه شان د خپل چې څومره بچی دي د هغې سرپرست دي خو د قیامت په ورځ چې ته دې شي حساب ورکوې نو په هغه ورځ باندې بیا ته مالک نه په هغه ورځ به زه مالک یم صرف به زه مالک یم په هغې کې بیا ستا تصرف نه په هغې کې به ستا بیا حق نه ته په هغې کې بیا ښه او بد نه کړې چې دا کار ټیک دی او دا کار غلط دی نو دنیا په اعتبار سره د الله پاک ملکیت شته خو الله پاک د انسان ته اختیار ورکړی دی لږ ورته ملکیت یې ورکړی دی چې ته زه ګورم چې ته څه کوې نو دغه شانتي د قیامت دا ورځ چې الله پاک خاص کړي دی وجه دا ده چې ګوره انسان هلته به بیا ګورې ستا ملکیت نه چلېږي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار هلته بیا صرف د الله پاک وحدانیت او د الله پاک قهاریت به هلته کې بیا چلېږي نو به هلته بیا د هېڅ چا نه چلېږي یوم الدین دین جزا ته ویل کېږي نو مالک یوم الدین مالک د الله پاک د ورځې د جزا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درې آیتونه د الله پاک مونږ صفات بیان کړل سلام بیان کړل تسبیح بیان کړل پدې کې الله پاک موږ له تعلیم راځي څنګه چې ما مخکې وی چې کله یو انسان دعا غواړي هغه د پکار دادي چې هغه د لومبي د الله پاک بڑای بیان کړي د الله پاک صفات بیان کړي او خپل عاجزي بیان کړي چې الله ته یې زنه یم ته قادر یې زه قادر نه یم ته عالم یې زه عالم نه یم ته هر څه کولی چې زه هېڅ هم نشم کولی د لومبي به د الله پاک بڑای بیانوي د هغې نه پس بیا ته خپل ځان ته راځې چې الله زما مقصد دا دی چې زه دا پلان کې شي غواړم نو الله به ستا هغه کار د خپل بڑای بیانول په وجه باندې د خپل صفاتو بیانول په وجه باندې الله پاک ستا هغه کار په خیر سره اختتام ته ورسوي ایاک نعبدو ایاک نعبدو هم ستا مونږ عبادت کوو ایاک نعبدو هم ستا مونږ عبادت کوو و ایاک نستعین او هم تانا مونږ مدد غواړو او هم تانا مونږ مدد غواړو ایاک نعبدو هم ستا نعبدو مونږ عبادت کوو دا هم د الله پاک بڑای بیانول په دې آیات کې دا آیات نیم چې دی نو مشترک دي یعنی نیم چې دی نو د بنده لپاره دی او نیم د الله لپاره دی و ایاک نستعین دا د بنده لپاره دی کې بنده د الله دعا غواړي نو دعا شروع شوه د انسان ذاتی دعا دې څنګه شروع کیږي الله پاک موږ ته دعا چل خي چې ګور ما بڑای بیان کې دا غي پس بیا خپل ذاتی کار ما ته مخه ته کې نو دا ایاک نعبدو پوری د الله پاک صفات او بڑای بیان شوه چې موږ ستا عبادت کوو الله موږ د بل چا عبادت نه کوو الله موږ ستا مخ ته سجده کوو د بل چا مخ ته سجده نه کوو الله موږ ستا مخ ته رکوع کوو د بل چا مخ ته رکوع نه کوو امام غزالی رحم الله په 40 کې د عبادت لس قسم لیکلي دي چې عبادت په لس قسم باندې دي مونځ زکات روزه حج تلاوت او په هر حال کې د الله تعالی ذکر کول او دغه شانتي حلال روزه لپاره کوشش کول او دغه شانتي د خپل ګاونډي خیال ساتل دغه حقوق ادا کول د نیکو کارونو حکم کول او د بدو کارونو منع کول او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو پوره اتباع کول دا لس قسم عبادت امام غزالی رحمت الله علیه په 40 کې لیکلي دي دین علاوه نور هم عبادت دي خو دا عبادت دا کوم چې 10 عبادت دي 40 کې دا هغه بنیادی عبادت دي چې د لاندې بیا نور چې د عبادت راځي مثلا مونږ دی نو پدې کې نفلونه مرادل او دغه شانتي پدې کې فرایض هم راغلي واجبات هم راغلي سنت هم راغلي ارسه راغلي زکات شو پدې کې صدقات او دغه شانتي واجبات او ټول چې څومره نفلي صدقې دي یا وغیرہ وغیرہ ټول د زکات کې راځي روزه شو پدې کې چې ډېر ټول د روزي راځي مثلا د رمضان روزي شو یا چې ډېر نو صدقې روزي شو یا دغه شانتي د نظر روزي شو وغیرہ وغیرہ حج شو پدې کې عمره رااله تلاوت د قران شو نو پدې کې د حدیث صلوات هم راغی دغه شانتي پاره حال کې د الله ذکر کول د الله ذکر کول د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام درود لیکل
دا هم ذکر دی. دغه شانته د حلال روزي لپاره کوشش کول دا هم عبادت دی. د ګاونډیانو حق ادا کول دا هم عبادت دی. د نیکو کارونو حکم کول او د بدو کارونو منع کول دا هم چې دین عبادت دی. امر بالمعروف نهي عن المنکر کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. ټول پیغمبران دې پار راغلي، ټول پیغمبران چې الله پاک را لېږلي دي هغې دغه خبره کړې ده چې قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ټول پیغمبرانو دا خبره کړې چې ای زما قومه الله پاک نه علاوه بل څه عبادت مه کوه، ما پیغمبر وګڼه د الله پاک، زما اتباع وکړه، ته به کامیاب شي، په دنیا کې هم کامیاب شي، په آخرت کې هم کامیاب شي. وإياک نستعین او موږ ستانه مدد غواړو. وإياک نستعین او هم ستانه مدد غواړو، زمونږ ته مدد وکړه او زمونږ د دغه زمونږ د عبادت او زمونږ د مددګار بل څوک نشته، زمونږ ته مددګار یې ستانه مدد غواړو. دې ځکه یو بله خبره ده، دې ځکه یو بله خبره دا ده چې وإياک نستعین او هم ستانه موږ مدد غواړو. نو مدد ګوره یو د ذات په اعتبار سره یو جسمانی مدد غوښتلی، یو روحاني مدد غوښتلی. جسمانی مدد مطلب دا دی، ذاتی مطلب دا دی چې مثلا ترکان دی هغه د مونږ وایو یاره مال یو ټپړی جوړه کړه، مال یو میز جوړ کړه، لوار دی یاره جي ماله ګیټ جوړ کړه، دغه شانتې ګرکار دی یاره جي ماله کور جوړ کړه، دغه شانتې چې دی نو زمیندار دی یاره جي زما پټۍ وکړه او هغه چې دی نو بیا اورېوه، دغه شانتې مصري دی زما ګاډی خراب دی جي ماله دا سم کړه. نو دا ذاتی کارونه دي، جسمانی کارونه دي، دې ته ویل کېږي هنر. نو که یو سړی په دې کارونو کې د بل نه مدد واخلي نو دا څه ګناه نه ده، بلکې دا د ثواب کار دی، ځکه چې د هغه پې چوله بلی شي او ستا به چې دی نو کار وشي. یو دا قسم مدد دی او یو روحاني قسم مدد دی چې د هغې تعلق د ایمان سره دی او د هغې تعلق د اسلام سره دی. د ایمان سره مطلب دا دی چې یو سړی راپاڅي او دا خبره کوي چې ودرېږي او هغه وایي چې قبر ته ودرېږي او وایي چې مال زوی راکړه، یا چې دی نو لړ شي هلته کې سجدې کوي ورته چې ته زوی ته مال راکړې نو بل څوک مال نشي راکولی، یا د بت مخې ته ودرېږي او ورته سجدې کوي، او یا دغه شانته چې دی نو د سپومې عبادت کوي، د نور عبادت کوي. نو دا قسمه چې کوم استعانت دی، مدد طلب کول دي، دا شرک، دا کفر دی، دا نه کول پکار. نو دلته چې موږ وایو چې ایاک نعبدو هم ستا عبادت کوو، د چا عبادت کوو؟ د الله پاک عبادت کوو. وایاک نستعین او هم ستا نه غواړو چې چا عبادت کوو د هغه نه به غواړو. نو چې کوم سړی چا عبادت کوي د هغه نه به غواړي که نه. نو که یو سړی د بت عبادت کوي نو هغه به د بت نه غواړي، یو سړی د یو پیر عبادت کوي، د یو ولی الله عبادت کوي نو هغه به د هغه ولی الله نه غواړي. ولی الله خو ورکول نشي، ځکه چې ولی الله خو ځان له د الله بنده دی، هغه ځان له د الله تعالی محتاج دی. نو دلته کې د دې آیت مطلب دا دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین. الله پاک موږ ته په دې کې دا تعلیم راکوي چې ګوره تاسو چا عبادت کوئ د هغه نه به غواړئ. نو چې کوم بندګان زما عبادت کوي ایاک نعبدو، موږ ورته وایو چې الله موږ ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین او الله هم ستا نه غواړو. نو دې مطلب دا دی چې الله پاک موږ له په دې کې دا تعلیم راکوي چې ګورې مشرکان، کافران، بت پرست خلک، مجوسیان، دا شان نور چې کوم هندوان خلک دي هغوی د خپل بت عبادت کوي، نو هغوی د خپل بت نه غواړي، د هغوی د ورکولو څوک نشته، د هغوی دعاګانې نه قبلېږي، بت نه اوري او ځان له د الله تعالی محتاج دی. نو دې کې موږ له الله پاک دا تعلیم راکوي چې ګوره تاسو زما نه غواړئ، زما عبادت کوئ نو زما نه به غواړئ، د بل چا نه به نه غواړئ. نو ایاک نعبدو هم ستا عبادت کوو مونږ، و ایاک نستعین او هم ستا نه مونږ مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، وښیه مونږ ته لاره نیغه. اهدنا الصراط المستقیم، وښیه مونږ ته لاره نیغه. الله پاک مونږ ته په آیت نمبر 5 کې یو عظیم الشان دعا ښیي، او دعا څه ده؟ داسې دعا ده چې په هغه کې زموږ د دنیا هم کامیابي ده او زموږ د آخرت هم کامیابي ده. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم خدایه مونږ ته وښیې لاره نیغه. اهدنا الهي العالمین ته مونږ ته هدایت وکړي. هدایت څه ته ویل کېږي؟ د هدایت معنی څه ده؟ دا ډېر اوږد تفصیل دی، په دې کې ډېر لوی بحث دی. یقینا هغه زموږ د عوامو دپاره ښه نه دی، په کار هم نه دی چې ونشي ورته. بس مختصر غونډه کې زه صرف
درې خبرې کوم چې د هغې نه به موږ انشاءالله پوه شو. یو هدایت هغه دی چې الله پاک انسانانو ته جناتو ته ورکړی دی، بلکې د دنیا هر یو څیز ته الله پاک هدایت ورکړی دی، او د دنیا هر یو څیز د الله پاک د عبادت نه خالی نه دی، او الله پاک هغې ته هدایت چې دی نو ورکړی دی. یو عام هدایت دی چې الله پاک انسان ته ورکړی دی، جناتو ته ورکړی دی، نو هغه هدایت څوک قبول کی او څوک قبول نه کی. چې کوم خلک یې قبول کی نو هغه خلک چې دی نو هغې ایمان والو دي، مسلمانان دي، او هغې چې دی نو په الله باندې ایمان وروړونکي خلک جوړ شي. مونږ ته په دې خبرې پته نه لګي چې یاره الله پاک اونو بوډو تم چې دی نو هغه هدایت ورکوي، دغه شانتې نور څوک بل هدایت ورکوي. په دنیا کې هر یو داسې څیز الله پاک په خپله باندې فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. په دنیا کې داسې یو څیز نه چې هغه د الله پاک بړی نه بیانوي، د الله پاک تسبیح او تحمید نه بیانوي. هر یو څیز بیانوي خو تاسو په هغې باندې پوهېږئ نه. نو دا عام هدایت دی، الله پاک هر یو کس ته هر یو څیز ته چې دی دا هدایت ورکړی دی. دویم هدایت د دې په مقابله کې لږ غونده کې خاص دی چې هغه هدایت الله پاک صرف ذوی العقول خلکو ته ورکړی. ذوی العقول هغه خلکو ته ویل کېږي، یعنی انسانان شو، جنات شو، نو دا ذوی العقول دي، ځکه چې دې کې الله پاک د عقل ماده ایښې ده. او دا انسانان او جنات، انبیاء کرام او قرآن چې څومره آسماني کتابونه دي د ټولو چې دی نو پہچان کولی شي چې دا پیغمبر دی او دا د الله د پیغمبر کتاب دی. بیا چې کوم سړی د الله پیغمبر باندې ایمان وروړي دا مؤمن دی، او کوم سړی چې د الله پاک د پیغمبر په هغه کتاب باندې ایمان وروړي نو دا سړی مؤمن دی. اوس یو سړی داسې دی چې هغه د الله پیغمبر مني خو د الله تعالی د پیغمبر هغه کتاب نه مني، یعنې کوم کتاب چې الله پاک نازل کړی دی نو دا سړی مسلمان نه دی، کافر دی. یو سړی الله مني خو پیغمبر نه مني، دا سړی کافر دی. یا یو سړی صرف پیغمبر مني چې ته پیغمبر خو یې یو نیک بنده، خو لیکن زه تا منم او ستا خدای منم، خو زه خدای سره یو درېیم کس ته چې هغې ته بت ویل کېږي هغه هم ورسره منم، نو دا سړی هم کافر دی. نو د الله پاک چې کوم پیغمبر دی او د الله چې کوم کتاب دی په دې دواړو باندې ایمان وروړل دا فرض دی، واجب دی. که یو سړی په دې د الله پاک پیغمبر باندې یا د الله پاک کتاب باندې ایمان نه وروړي دا سړی کافر دی. اگر چې ته الله یو مني خو ته د الله پاک پیغمبر نه مني نو هم کافر دی. ته د الله پاک کتاب نه مني نو هم ته په اسلام کې داخل دی، ته غیر مسلم چې دی نو کافر دی. درېیمه درجه بیا چې کومه ده هغه بیا ډېره زیاته خاص ده. هغه خاص داسې ده چې یو سړي په پیغمبر باندې ایمان وروړو، د الله پاک په وحدانیت باندې ایمان وروړو او د الله پاک په کتاب باندې ایمان وروړو، نو اوس دې کوشش کوي چې زه د الله پاک دا کتاب په خپل سینه کې واچوم، زه د پیغمبر په احکاماتو باندې پوره چې دی نو عمل وکړم، کامل عمل پې وکړم، او د الله پاک عبادت چې دی نو پوره وکړم. نو دا کم کس چې په دې دا قرآن یادوي یا د پیغمبر په دې احکاماتو باندې پوره عمل کوي، دا د الله پاک توفیق دی. دې توفیق ویل کېږي، او توفیق الله پاک هر چا نه ورکوي بلکې خاص بندګانو له ورکوي. لکه مثلا موږ وګورو علماو ته، علما کرام شو یا حافظان شو، نو دې چې دا حفظ کوي دا قرآن یاد کړی دا د الله پاک په توفیق سره دې حفظ یاد کړی دی، قرآن یاد کړی دی. او دغه شانتې که ته عالم ته ګورې چې دا پلان کې سړی خو عالم دی، نو دا علم د خپل کمال نه دی بلکې دا د الله پاک توفیق ته سره شامل دی، ځکه دا علم وکړو. یا یو سړی مونځ کوي دا دې په خپله باندې نه کوي، دا د الله پاک توفیق ورکړو ځکه دی چې دی نو مونځ ته ودرېدو.
نو دا توفیق چې کوم دی الله پاک چاله ورکي او دې سړي ځان وپېژندو او دې غواړي چې زه دې دغه شانتې مخکې مزګزار اوسم څنګه چې اوس مزګزار یم دې سره به درجات بلندېږي د دې تعلق چې دی دا زړه سره دی د دې تعلق د زړه سره دی نو الله پاک د انسان په زړه کې د ایمان هغه نورانیت سیوا کی د ایمان هغه جذبه کې سیوا کی او دغه شانتي د ایمان مضبوط شي په سره نو دی هر یو موږ بیا پابندي سره کوي هر عبادت پابندي سره کوي او کنه موږ ماش مونږ کو بیا پرې خو نو بیا زموږ ایمان رسره وځي کمیږي د ایمان نه کمیږي د ایمان چې کوم قوت دی روحاني چې کوم طاقت دی موږ سره هغه رسره وځي کمیږي نو تر دې حد پوه چې بیا موږ لا هغه موږ بس نه راګي دا غي وجه سره چې زموږ نه هغه توفیق د الله پاک توفیق موږ نه لری کړی شو د دې مثال دا چې دی ولذین اهتدوا زادهم هدى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه چې کوم کس په الله باندې ایمان وروړي الله پاک دا غزر ته هدایت کوي والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا او چې کوم خلک زموږ په لار کې مجاهدي کوي هغه ته چې موږ د خپل طرف نه نور لارې وته هم کولو او نور لارې وته د نور الله هدایت وته هم کو نو چې څومره ته مجاهده کې څومره ته مهنت کې څومره ته کوشش کې هغه عمر بستا درجات هم بلندېږي هغه عمر بستا ایمانی قوت او روحاني طاقت به دې سیوا کیږي هدایت چې کوم دی دا صرف اور صرف د الله تعالی کار دی هدایت ورکول نه ورکول زمون کار صرف رسول دی زمون کار صرف تبلیغ کول دی مونږ یو کس ته بسره دا وایو چې بیت مونږ کوا ته روزه نیوا ته زکات ورکوا ته چې دې نماز پابندۍ سره کوا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کا زمون کار صرف ویلی اوس کې اوسړي اراده وکړه چې دا خبره به زمونم چې ارڅنګ زه په تبلیغ کې مخ لګوم زه به چې دینو منظم کوم زه به روزم دیوم زه به زکات هم ورکوم کله اراده مضبوط ونه الله پاک بدله توفیق هم ورکړي او هدایت هم ورکړي او کنه لکه نن سبا زموږ د عام خلکو په شان دي کو کس لړ شي تبلیغان ضرورت کوي چې به بهر روز تبلیغان راغلي نو اکثر خو پټ شي روز نه د سره روز نه وی نشته کور کې او که به فرض روم چې نو بیا دا خبره کوي چې به زه موږ درشم او بیا بیان وکینم نو چې موږ راشي نو بیا نه ټول مخکې ورو تختی بیان نه کینې ولی دا دا خبره نه کی چې یاره زه د تبلیغان راپټ شم نه دا خبره غلطه ده تعالی الله پاک داس توفیق درنکو تو الله پاک کې نه لوي کو تعالی الله پاک توفیق درکړي به کنه او ته په خنه سره راغلي وي د خدای د پاره چې الګ زموږ راغلي هم بس دا خبره ختمه نو ته د خدای لپاره رالی د خدای لپاره جمعه تراله مونږ ته وکړو نو تا نه الله پاک هغه توفیق واپس واغستو نو ته خپل خبره د کینې نه ولې نو مونږ چې د عبادت چا د لپاره کو مونږ جمعه چا د هغه لپاره زو ایاک نعبد و ایاک نستعين او کنه مونږ عبادت د خدای لپاره کوو د تبلیغانو لپاره نو بیا په الته کې زمونږ کارو ګډوډي الله پاک زموږ دعا نه قبلې نو هدایت چې کوم دی دا د الله پاک کار دی هدایت ورک انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله پاک چاته هدایت ورکی او چاته وګواړي هدایت نه ورکی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته چاته وګواړي یا چا سره محبت کې نو تعالی هدایت نشي ورکولې مگر دا چې الله پاک وګواړي نو هدایت زمون کار صرف تبلیغ کولی رسول دی باقی بیا الله پاک د انسان اراده ته ګوري انسان پر منحصره ده د انسان په ځل کې طلب وی کوشش وینو الله پاک په مخکلاري اسانه کی ها لار د کوم خلکو مو الله پاک ته چې لا العالمین موږ ستاسو عبادت کو ستاسو مدد غواړو ته موږ لا موږ ته هدایت کی موږ ته اوخه لار نیغه اوس دا نیغه لار چا ده د کوم خلکو ده څنګه ده صراط الذين انعمت عليهم لار د آی خلکو انعمت عليهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې
نو د دې تفسیر د قران مجید د یو بل آیات نه ملاویږي او هغه خلک څوک دي آیت چې دی الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مونږ د آی خلکو لاره اوخه چې کوم خلک أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى مونږ د نبيانو لاره اوخه والصديقين او مونږ د رښتینو خلکو لاره اوخه والشهداء او مونږ د شهیدانو د مجاهدینو لاره اوخه والصالحين او مونږ د نیکو خلکو لاره اوخه د نبیانو لاره خو معلومه مونږ ده چې هغه قرآن دی د انبیاء کرامو ارشادات دي من النبیین والصدیقین او یا مونږ د رښتینو خلکو سره مونږ د رښتینو خلکو لاره اوخه چې موږ همیشه په اختیار وایو والشهداء او موږ د شهیدانو لاره اوخه مجاهدینو او والصالحین او موږ د نیکو خلکو لاره اوخه نو چې دې خلکو لاره ته وموند نو بس کامیاب شي او کنه غیر المغضوب عليهم ولا الضالين او یا العالمین مونږ د هغه چا لاره مخه په چا باندې ستا غضب شوی دی او نه د ګمراهانو خلکو لاره باندې مونږ روان دي نو دا یو دعا ده چې لاره العالمین مونږ چې به کوم خلکو باندې ستا غضب شوی دی مونږ د هغه خلکو لاره نه وساتي د شیطانانو د لاره نه مونږ وساتي د ګمراهانو خلکو لاره نه مونږ وساتي ولا الضالين او د ګمراهانو خلکو د لار نه هم موږ وساتي ګمراه خلک څوک دي بدعتيان خلک په دین کې نوې نوې کارونه روباسي دي ته بدعتيان وي ګمراه خلک ګمراه خلک څوک دي بدعتيان څوک دي زمون دین به انتهایی آسان دین دی ګران به کې اسلام نشته واضح دین دی زمون واضح قران دی روحانه قران دی هر یو مسله به دې کې مونږ ته ملاوي زمون نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي د دنیا هر یو مسله په هغه کې ملاوي ګوره یو دی ایمان او یو دی اسلام ایمان د زړه سره تعلق ساتي او اسلام د اعمالو سره تعلق ساتي بدن سره تعلق ساتي زمون دا ډېر خلک دي چې د هغه ایمان خوشته لیکن دا غي اسلام ټیک نه دی یعنی دا غي کارونه ټیک نه دي بدعت کوي آسان دین نظام دی په زړه ګران کړي فلوختنه وکړه منو کې وو وکړه منو کې کار به کې منو کې دا به شانت چې د پردې په اعتبار سره موږ د ترز وینه د تروز وینه ماماز وینه موږ پرده نه کوو دا به شانتي راواله پسې څومره ویل چې دینو زمون خلک دي هغه چې کوم عیاشي کوي کوم اسرافونه کوي کوم ولیمې کوي بوجونه کوي کوم دمتوب کوي دا ټول چې دینو هغه د جاهلانو د عربو جاهلانو هغه طریقې موږ واپس راځم دی کړی بس زمون ساده دین دی واده کې ساده باندې په کجور باندې وادو که اگر چې ته مالدار یې بس یو چیرې لکه د چیرې لکه خپل مرګي رو غواړي باندې روټي وخوره بچ صرف اعلان وشي چې زما بچي واده وکړ د کلی محلي خلک راغور چې هغه صرف شهادت وکړي چې اویرا د پلانکی لورستا پلانکی زوجه شوه خزه شوه موږ په دې باندې گواهی ورکوو د دې ولیمې مطلب دا چې د خلک راغور کې او بطور شهادت او په هغه باندې ولیمو کې بس خبره ختمه بعض خلک داسې چې هغه 3 ورځې روټي ورکوي بعض خلک داسې چې هغه 2 ورځې روټي ورکوي نه سبا غوښمو چې غریب نه غریب سړی دا په وجه باندې لاګ یو نه لاګ 2 لک روپۍ دی کالی به بالکل فرض دی توله کالی به بالکل فرض دی یو صحابي راغی یا رسول الله نکاح کوم مہر را سره نشته نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل د قران سیسه ته یاد او زیاده راته زړه استا مہر شو موږ له نبی صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات راکړي دي موږ له نبی صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات نه راکړي د یو صحابي په واده کې دا ثابت کې یا د یو د نبی صلی الله علیه وسلم د یوې
بیبي په واده کې تاسو موږ دا خبره ثابت کې چې هغه د حق نه زیاته فضول خرچي کړی وي یا نبی رسول الله والسلام په هغه کې درې ورځې ولیمه کړې یا درې ورځې ولیمه کړې صرف د وخت ولیمه شوې ده بس خبره ختمه شوې او هغه چې د یو څو صحابه په د ټولو صحابه په نبی رسول الله والسلام چې ته اعلان نه کړی او نه چې صحابه ته ست کړی چې یار زما په سبا نه کوي تاسو به راشي یا چې یو صحابي بل صحابي ته خبره کړې چې زما په سبا وادي تاسو ما کړ راځي نه جن دا نشته په اسلام کې زموږ اسلام له تعلیم نه راځي یا چا وس کېږي د یو ټایم روټي ورکی د اسلام په حدود کې دنه شریعه احکامات کې دنه هغه د اجازه شته خو کې اوسړي داسې دي چې هغه نشي کولی او هغه بزور په نامه دا شی واجب کی دا سراسر ګنام ده او دې باندې الله پاک باندې ته پوښ کی نو ولب قالین د گمراهانو خلکو زما خبره عرض دا چې لکه موږ په زور ځان گمراه کړی دی موږ په خپل ځان گمراه کړی دی اسلام له تعلیم نه راکې اسلام چې موږ کم تعلیم راکې موږ له هغه بکار دی قران چې موږ کم تعلیم راکې موږ له هغه شیس بکار موږ له هغه تعلیم بکار دی موږ له ځان گمراه کول نه بکار دا د سورې فاتحه چې د تفسیر مختصر غونډه کې موږ به بحث نکو ما ساده وکم نو په دې ډېر خبر داسي چې هغه زمانه اوس هم پاتې شوي بهرحال ما چې کوم تفسیر شروع کړی دا خصوصا د عوامو لپاره دی په دې کې چې دینو د علماء لپاره او طالبانو لپاره هم موږ کولی شو لکه خپل طالبان یو د علماء او طلباو لپاره چې کوم کورسونه کې دوره تفسیر هغه چې دینو هغه لوی شيوخ کوي هغه لوی خلک کوي او هغه په اجازه هم وي امو خو خپل باندې طلبا یو دومره نه یو نو دی وجه دا مختصر ونت کې ساده تفسیر به ان شاء الله کو ساده تفسیر باقي د علم بحث نه ګډاغو دی چې بیا عوام په دې کې بیا ډېر چې دینو هغه ټینشن کې شي یو عالم داسي بل عالم داسي وي نو موږ چې د قران چې کوم وضاحت دي کوم مختصر ونت کې او د قران د آیتونو چې کوم مطلب دي او چې کوم غیر باطل خلک دي خوارج خوري نو دا هغه خبره به کوم لګ ورو چې د عوام ځین ته خبر راشي چې یاره واقعي دا خبر داسې نه دا خبره داسې د قران او د حدیث پر رڼا کې بل خبر دا ده چې نن سبا خلک داسې دي چې هغه قران راواخلي په یو بل باندې فټ کوي یو را پاسي بل باندې فټ کوي بل را پاسي بل باندې فټ کوي نو الحمدلله زه په دې باندې فخر کوم چې زموږ علماء دیوبند د دې بیمارۍ نه چې هغه پاکه دا علماء دیوبند کې دا بیماری نشته او نو ان شاء الله الله پاک داسې قسم خلک پیدا کې کو پیدا شي ان شاء الله هغه موږ د دې دغه نه ختمو هغه موږ نه اخلو نه بلکې هغه موږ تسلیمو سره نو د قران دا یو ډېر یو ګستاخین سبا شروع نعوذ بالله الله دې موږ مسلمان او ساتي داخله چې د ګمراه خلک دې د دې خلک ځان ساتي لا غیر المغضوب عليهم نه پلا دای خلکو چې باغی باندې ستا غضب شوی دی ولا ضالین او نه دای خلکو چې هغه ګمراه دي نو دا ګمراه خلک دې نن سبا ډېر زیات شوی دي د دې ځان ساتي ما مخکې دا عرض کړی و چې څومره زموږ مرګري دي څومره عوام دي هغه له پکا دی چې هغه ټول د علماء دیوبند سره کلک ودرېږي او د علماء دیوبند دغه په هغه وخت کې چې دینو هغه لاس نیول چې علماء دیوبند سره دي همیشه لپاره ودرېږي دا هغه ځای چې زموږ علماء دیوبند قران حدیث چې څومره فقهي اصول دي څومره فقهي ضابطې دي موږ ټول الحمدلله په هغه باندې برابر یو قیاس اجماع امت کتاب الله سنت رسول اجماع امت او قیاس موږ الحمدلله صلی الله علیه وسلم داسې بعضې فرقې چې هغه داسې نه مني خو دا وی وجه دا ده چې یو مسله په قران کې هغه موږ د قران نه حل کوو یو مسله په حدیث کې هغه موږ د حدیث نه حل کوو بعض وخت دا یو مسله راشي هغه نه په قران کې نه دا هغه حل په قران کې موجود دی نه دا هغه حل په حدیث کې موجود دی خو دا هغه باوجود موږ کوشش کوو چې دا مسله د قران او یو مسله د لاندې نه روزي او یاد چې دی نو دا یو مسله د یو حدیث د یو جز نه روزي خو به فرض د هغه بیا هم د ډېر کوشش باوجود هم ملو نشي نو باقي باندې چې دین علماء کرام کمیټه کې ني هغه ته اجماع امت ویل کېږي نو هغه مسله بیا د هغه علماء په نگرانۍ کې هر شي دې مسلې ته بیا اجماع امت وي بعض خلک دا شي نه مانی هغه بس چې قرآن حدیث هم باغونی دین الهام مسلم مانی نو هغه کې خلک بیا گمراه شي بل ته ویل کېږي قیاس یو مسله دا چې هغه په قرآن کې نشته حدیث کې نشته او اجماع امت هم د امت علماء کرام باغ باندې لا متفق نه دي هغه مسله موږ راوالو او د هغه مسلې په شان ته موږ بل یو مسله داسې وګورو
دا دواړه مسائل دواړه مسلې په حکم کې مشابه وي د دواړو حکم یو شانتي وي دا مسله موږ راوالو او دې مسلې مطابق باغی باندې حکم ولګو لکه ګوره شراب دی د دې چې دینو د دې چې کوم علت دی هغه نشه ورکی ذهن خرابوي نو عمدک شي چې نن سبا په 400 پوډر کې و مشتدان چې دینو ذهن خرابوي ذهن کمزور کی بعض وخت کې سړی 400 پوډر سیوا کې بیا دماغ کار نه کوي نو هغه باندې هغه جنون وند کې تاریخ شي نو څنګه چې شراب حرام دي دغه شان دي دغه شیونه حرام دي علاوه نسوار مکروه دي نو نسوار چې دینو چون کې ذهن نه خرابي پړمبورو کې خرابي بیا خروس نه خرابي نو چې څو پټو خدای دې چې دا هر ټایمز کې نه بیا روسو سړی خرابي دماغ ولا الټه کوي نو د دې اصل شي چې دینو هغه نشه ده نشه پدې کوم یو نشه پدې کوم دا نه باندې چې دینو حرام شو نو دا شانتي یو مسله ده د بلې مسلې مشابه ده حکم چې دین ځان یو شانتي د موږ هغه کوم اول په حکم له ولګو بس مسله به ختم شي نو بعض خلک دا هم نه مني هغه بس موږ قرآن او حديث هرکه د الله باندې تعالی الله پاک عقل درکړي وي ولی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی صلی الله علیه وسلم لګو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې معاذ مسله لاله فیصله لاله په سبه حل کې د الله پیغمبر ته فرمایي چې الله پیغمبره په قرآن بیا کو پدې کې ملو نشو بیا استاسو د قول مطابق پاګه کې ملو نشو بیا چې دینن خلق مشورو وکم کو باغی محل نشو بیا به قیاس کوم مونږ ته الله مونږ نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې چې دینه اعتراض نه کړي نو ته ول را پاسې ته کم با مولې چې تر پاسې په دې سوزن باندې اعتراض کوي نو زما د خبرې عرض دادی چې څومره نن سبا غیر مذهب خلک دي او دغه شانتي په دغه کې فرقواري خوري نو موږ له پکار دادی چې موږ د آی خلکونه چې دې هغه استناب کو داسې خلکو سره دې ممکنو پاسونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بندوي الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما حمد بیان کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي چې دا سوره فاتحه دا زما د بنده په میس کې چې دینو دغه دی راز دی او زما بنده چې زما نه سغواړي زو علاوه ورکوم او دا سوره فاتحه چې هم ده دا زما او زما د بنده په میس کې تقسیم شوی ده نیمه زما او نیمه زما د بنده لپاره ده نو چې کله بندوي الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما حمد کو یې تعریف یو کو او چې کله بندوي الرحمن الرحیم نو الله تعالی فرمایي زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه او چې کله بندوي مالک یوم الدین نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما بزرګي بیان کړه او چې کله بندوي ایاک نعبد و ایاک نستعين نو الله تعالی فرمایي چې دا آیت زما او زما د بنده په منځ کې مشترک دي یعنی زما د بنده په منځ کې تقسیم دي دا آیت ځکه چې بدی کې یو پهلو هغه د الله تعالی حمد بیانول دي او دیم چې کوم پهلو ده هغه د بنده دعا او درخواست غوښتل دي دغه شانته دې سره دا هم ارشاد وشو چې زما بنده چې کوم شي زمانه غواړي هغه ورته ملاوي او چې کله بندوي اهدنا الصراط المستقيم الله تعالی فرمایي چې دا ټول زما د بنده لپاره دي او چې کوم شي دی غواړي هغه ورته ملاوي نو دا سوال دا چې کله ګوري زمون د قران دا یو حرف چې کله مونږ وایو کنه نو په دې باندې الله پاک چې موږ له اجر او ثواب راکړي نو په دې صورت کې چې دینو 25 حروف دي او 125 په دې کې کلمات دي 113 په دې کې حروف دي 25 په کې کلمات دي او 113 په کې حروف دي نو چې دې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر وړه کې باندې لس نه کې ملاويږي په وړه کې باندې لس نه کې ملاويږي 113 لا بیا په 10 کې ضرب ورکړي نو دا چې دینو سوره فاتحه کې تفسیر او معنی به څه غلطي شوی الله دې د دې برکت باندې زموږ غلطي معاف کړي او الله د دې کلام په برکت باندې سوره فاتحه په برکت باندې الله پاک زموږ هغه چې کومې غلطي دي هغه دې الله په نیکو سره بدلی کی او الله تعالی د هغه په ځبانه اجر او ثواب زموږ په عمل نامه کې ولي کی دا سوره فاتحه چې کومه ده د سورۃ الشفاء هم ویل کی مونږ له پکار داري چې داسې فسرون درشي اسم عام طور باندې خلکو بسر دري هغه قدم بطور دم چې دیون دا صورت استعمالي هغه په خپل استعمال کې راولي نو دا صورت د درې پیری وي او فسر باندې چټي
ان شاء الله دې سره بچی دي نه دا هغه درد ختمي وسره سورې اخلاص هم شي نو ان شاء الله دې سره به هغه درد ختم شي یا چې دې نو درد بیا دې سره نه ختميږي دا تعویذ باندې ولیکي او په سر باندې دې ټوپې لاندې لیکي ان شاء الله دې سره به هغه درد ختم شي دا صورت چې دې نو د قران هر یو ټکی د هر یو لفظ چې دې کې شفا ده فی شفاء للناس د قران په هر یو لفظ کې په هر یو ټکی کې په دې کې شفا ده او په دې کې د الله تعالی یو ډېر لوی حکمت دی او ان شاء الله زموږ درس به روزانه جاری وي الله دې موږ له دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين